أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. سورة التحریم ابتدا کی منگا ویلیو سورت کے امور منتظم دی دا امیر احترام دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پذریع باندی امت تا تعلیم دے تاسو با څنګه وختونه تیروي کچری تاسو یو شی په ځان باندې بن کو نو دې ته قسم وای او بیا رستو هغه خوري رستو هغه استعماله نو بیا د دغه قسم کفاره به ورکې. یو هو ما ویلی وختي طور باندې یو خبره ده خلاص شي. یو خبره داسي چې هغه د قسم مانته معلومیږي چې دا ما باندې بند دی، کله وایي دا ما باندې حرام دی، کله وایي دا به زه نه خورم، کله ورسره د قسم الفاظ هم استعمال کی. نو په دغه صورتونو کې بیا کفاره به ورکوي. یو وختي طور باندې خبرې وسې نه خورم نو که بیا رستو د هغې موقع نه رستو خوري نو دا غیبه نه بیا کفاره نشتی. بعضې وی نه خورم هغه داسي چې قسم ته نه معلومیږي نو هغې ته بیا قسم هم نه وایي. یو سړي هسې وایي چې هلکه زما د دې نن سبا چې کوم خوراکونه دي عام چلیږي د سپینو چرګانو غوښې دي وایي دا زه نه خورم، لیکن د قسم معنی ته نه معلومیږي نو که دی چېرته وخوري هم نو حانس کېږي نه، کفاره پرې نه راځي. لیکن که په داسې طریقې باندې ووایي چې د هغې نه قسم معلومیږي نو بیا به او بیا یې استعمال کو بیا یې وخوړو نو بیا به کفاره ورکوي. قسم کفاری تذکرہ صورت مائده کی شی ہوا چې هغه لس مسکینان دي هغې لبه یا جامې ورکوي یا دغه لس مسکینان دي دې لبه سبا بیګا ډوډۍ ورکوي او که په نغدو صورت کې ورکوي نو لسو مسکینانو لبه لس سرسایانې ورکوي. هر یو تن لا یوا سرسایا هغه په حکم 2 کیلو غنم دی یا د هغې قیمت دی نو دغه ورکولی کېږي ورکولی کېدی شي. او که دغه طاقت بیا نه نو بیا روجې دي 3 ورځې پرله پسې روجې دا به نسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې د بعضې خبرې موږ ته را ورسولې موږ ته یې ښکاره کړې. که دغسې خبره راشي نو تاسو به څه کوئ؟ دا یو قسم تعلیم دی. دارنګې د امیر احترام هغه یوه خبره کړله نو هغه پاش کوئ ما
هغه راز بچاته نه وای، هغه پټه خبره تا ته وکړه، نو دا به بیا خورئ نه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری تذکره وکړه، د عمر رضی الله تعالی عنہ لور وه حفصه رضی الله تعالی عنها، هغه کونډه شوې وه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په مخ کې دا تذکره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه وه چې د دې حفصه رضی الله تعالی عنها خاوند یې وفات شوی دی، چې دې له خطبه ولیږو. نو یو خبره شوې وه، بل طرف ته عثمان رضی الله تعالی عنہ د هغه هم بیبي وفات شوې وه، رقیه رضی الله تعالی عنها وفات شوې ده او هغه هم کونډ شوی دی. هغه ته هم دا خبر رسیدله د حفصه رضی الله تعالی عنها په باره کې. عمر رضی الله تعالی عنہ د خپل لور د پاره رشته ګوري. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زما دا لور کونډه شوې ده او زما دا خیال چې طالب په نکاح درکم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه ها وی او نه یې وی او روان شو. دا خبرې باندې ځان بالکل ناګاره کو، لکه چې ما دا خبر د سره اورېدلې نه ده. نورې خبرې چې وی هغه وکړي او روان شو، د یو بل نه رخصت شو. عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر خفه شو. ما ورته خبره وکړه، خپل لور مې د ځانه ورته پیش کړه چې د دې نکاح تا سره کوم، او د سره غوږونه کو. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ته هم کونډ شوی، زما دا لور هم کونډه شوې ده، زه دا غواړم چې د دې نکاح تا سره وکړم. عثمان رضی الله تعالی عنہ ایمان قرار شه، ما باندې غم دی، ښځه مې مړه ده، اوس زه په دې لیول کې نه یم چې زه دې نکاح وکړم. هغه ته خو یو وزر یو بانه وه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره بانه نه وه. ایمان قرار شه. عمر رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راغی چې دغسې زما لور کونډه شي ده. ما عثمان رضی الله تعالی عنہ ته ووی چې د تعالی په نکاح در کوم. نو هغه عذر پیش کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زه تعالی یوه رای در کوم چې هغه رای به ستا دپاره د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه غوړئ، او عثمان رضی الله تعالی عنہ له یو رای ورکوم چې هغه به د هغه دپاره د حفصه رضی الله تعالی عنها نه غوړئ. هغه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وه چې دا به زه هغه ته په نکاح کوم، او حفصه رضی الله تعالی عنها هغه به ته ما ته په نکاح کی. خبر هم او شانتي وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل لور چې هغه هم کونډه شوې وه، هغې عثمان رضی الله تعالی عنہ له ورکړه. یوه لور یې وله مخکې ورکړ وه، هغه وفات شوه. دا یې وله بیا دویمه ورکړه، دا هم کونډه شوې وه. او حفصه رضی الله تعالی عنها سره یې خپل نکاح وکړو. بیا وروستو چې کله خبره خلاصه شوه، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د معذرت دپاره لاړ. عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي چې کیدای شي ستا په زړه کې څه خبره راغلي زما په خلاف کې، ځکه چې تا ما ته خبره وکړه، ما تاله څه جواب در نه کو، کیدای شي ته ما باندې خفه شوی، غوسه شوی، زما نه به خفه. نو خبره داسې وه
چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه اشاره غونډه کې اورېدلې وه، نو که ما ویلي وې چې او زه په نکاح اخلم، نو دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې رای باندې خپله رای له پاسه کولو، او که ما دا ویلي وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې څه اشاره کړله، نو دا د هغه راز ښکاره کولو. دې وجې نه مایسونه وي. د عمر رضی الله تعالی عنه د زړه نه هغه خبره لرې شوه، ختمه شوه. دا رازونه یي. کومه خبره چې وشي مجلس کې بعضې خبرې وشي، دا د ښکاره کولو بعضې خبرې داسي چې هغه هر ځای کې بیا د وینا نه وي. بس خبره چې وشوه د قضیې کې وشوه، خبره خلاصه شوه، ختمه شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې موږ ته یو قسم تعلیم راکوي چې تاسو هم دا تعلیم زده کوئ، د بل چا راز چاته پاش نه کوئ. بیبیانې دي، بیبیانې هم خپل منځ کې د یو سره خبره شوې ده، نو دا بل ته به نه رسوي. ازواج مطهراتو په دنیا کې چې څومره زنانه وي، د هغې ټولو نه بهترې دقه زنانه وي. د هغې نه وروستو چې څومره راځي په هغې کې خو پیدا کېږي نه. د هغې په شانتې صحابیاتو په شانتې د هغې ازواج مطهراتو په شانتې د امهات المؤمنین په شانتې نشي پیدا کېدی. دقه زمانه کې دقه د ټولو نه غوره وي، او د قیامت پورې هم دقه غوره دي. اختلافي یو خبره شته چې دې نه مخکې چې کومې زنانه تېرې شوي دي، دې صورت کې دوه تذکره پکې راځي. یو پکې د آسیې تذکره راځي چې هغه د فرعون ښځه وه، یو پکې د مریم تذکره راځي چې د عیسی علیه السلام مور وه. د دې دواړو په باره کې اختلاف خبرې راځي چې په دنیا کې د ټولو نه غوره ښځه هغه څوک وه. نو اختلافي خبره شته، څوک یو څه وایي، څوک بل څه وایي. لیکن زموږ دپاره یو خبره دا ده چې فاطمه رضی الله تعالی عنها ده، دارنګې نورې ازواج مطهرات دي، او خدیجه رضی الله تعالی عنها وه. دا په دنیا کې د ټولو نه غوره ښځې وې. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده، فرمایلې فاطمه رضی الله تعالی عنها سیدة نساء اهل الجنه، د جنتیانو د ښځو سرداره ابو فاطمه رضی الله تعالی عنها. نو دا خو معلومه شوه چې فاطمه رضی الله تعالی عنها د ټولو نه بهتره ده، الله ته نږدې ده. په ازواج نورو چې کومې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانې دي، هغې په باره کې بعضې خبرې کېږي چې عایشه رضی الله تعالی عنها ده، خدیجه رضی الله تعالی عنها ده، او دغه دوه تنه چې آسیه ده او مریم ده، په دې کې غوره څوک دي. خبره اجمالي طور باندې چې وکړي دغه ټولې ښې دي، خلاصه خبره بشي. ځکه چې علماو پکې بعضې اقوال دغسې کړي دي، څوک وایي هغه غوره ده، څوک وایي دا غوره ده، څوک څه وایي، څوک څه وایي. بهرحال الله رب العزت وایي که د دې نه غوره څوک وی، نو هغه به ما ستا په نکاح کې درکړې وی. نو پته دا لګي چې بل څوک غوره نه وي، نو دا خبره اختلاف په دې کې دی چې مخکې چې کومې تېرې شي دي په هغې کې او د دې کې غوره کمې وي. دغه اختلاف کې نور په دغه زمانه کې د ټولو نه غوره هغه ازواج مطهرات دي. د هغې تذکره وشوه، ورپسې تذکره کوي
تعلیم ورکوي مؤمنانو ته تاسو له څه پکار دي اے مؤمنانو مسلمانانو سړو ته خبره کوي تاسو به څه کوئ تاسو خپل ځان خپل اهل دا به د وره بچ کوئ هغې له تعلیم ورکوئ تعلیم به ورکوئ هغې به دین طرف ته رابلئ هغه په دین باندې کاربن کوئ نو د هغې تذکره راځي د جهنم تذکره راځي کافرانو سره خبرې د هغې تذکره راځي ورپسې ترغیب دی توبې ته توبه وباسئ د هغې تذکره راځي ورپسې یو خبره کوي چې په وړو وړو کارونو کې منخلی وړو وړو کارونو کې منخلی پلان کې دې څه ووې پلان کې دې څه ووې تا دې څه ووې ما دې څه ویلي وو دا خبرې تاوې ماوې دا پرېږدوئ کوم چې غرضي کارونه دي غټ کارونه دي هغه کوئ دغې نه دغه معلومیږي یا ایها النبي جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم بیا مثال پیش کوي الله د دې یو سړی نیک دی ښځه مشرکه ده نو خاوند دا ښځه بچ کولی نشي د پیغمبر ښځه ده لیکن ښځه کافره ده منافقه ده نو دغه پیغمبر هغې له فایده نشي ورکولی قیامت په ورځ باندې نن په دنیا کې که هغې ایمان راوړ خبره خو تېره شوې ده مړه شوي دي خبره خلاصه شوې ده لیکن تعلیم دا دی یو سړی نیک دی ډېر غټ پرهیزګار دی علامه دی او ولی الله دی لیکن ښځه ګمراه ده نو دا ولی دا به د خپله ښځه بچ کړي نو که دنیا کې د ښځې خبره ومنله دا الله حکم د پیغمبر طریقې اختیار کړه جو فایده ده ورله او که نه جزي به جهنم ته خبره دغه کوي کافره ده مشرکه ده منافقه ده جهنم ته به ځي دلته کې په دې دور کې خو مسلمانان دي مؤمنان دي نو اعمالو په لحاظ سره کمې زیاتې که وشي نو هغه الله معاف کوي لیکن عقیدې په طور باندې که عقیدې خرابه وه عقیدې د کفر وه د شرک وه نو بیا الله نه معاف کوي نو ورپسې بیا نور مثالونه دوه پیش کوي د دوو زنانو مخکې د دوو زنانو مثال د نوح علیه السلام د ښځې د لوط علیه السلام د ښځې او ورپسې بیا د فرعون د ښځې او د مریم علیه السلام د هغې تذکره کوي چې دا نیکانې ښځې وي یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو قوا انفسکم ځان بچ کوي و اهلیکم او خپل اهل بچ کوي نارن د اور نه ځان بچ کوي خپل اهل بچ کوي خپل اولاد بچ کوي هغې له تعلیم ورکوي هغې په قرآن باندې راواړوئ هغې په سنت باندې عادت کوي د الله حکم د پیغمبر په طریقه باندې راولئ نو یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو قو انفسکم ځان بچ کوي او خپل اهل بچ کوي د اور نه وقودها الناس والحجاره چې خشاک د هغې خلک دی او ګټې علیها ملائکة غلاظ شداد دا داسې اور دی چې ګټې به سیزي دا داسې اور دی چې خلک به سیزي بعضې مفسرین پکې نورې خبرې کوي ناس نه مراد وایي کافر دي کافر به پکې سوځي عام طور باندې دایي سړی چې کله اور ته ووځي دا اور پې مړ شي د هغه وینې زوی راوځي د په خېټه کې رطوبات دي
دغه راوځي ور مړ شي. الله وی ور مړ کېږي نه، دی باندې به نور تیزیږي. ور ته ګټې واچئ نو ګټې خو سوځي نه، نو دا ور پې مړ شي. الله وی دا داسې ور دی چې دا به ګټې هم سیزي، په ګټو به بلیږي، ګټې به پکې سوځي. نو څوک وایي وقودها الناس والحجاره چې خشاک د هغې خلک دی او ګټې دي بوتان دي. کوم چې بوتان دي مشرکان دي، دارنګې ګټې د هغې نه بوتان جوړ کړی شوي دي، دا به جهنم ته غورځولی کېږي او سوځي به. او بعضې وایي دا خاص ګټې دي، څوک ورته قرتکاڼي وایي، څوک ورته څه وایي. نو هغه ګټې چې هغه ور کوي، بسرې کوي، زموږ دا کمې بکرې مکرې چې دي دا هم چې کله د یو بل سره وټکولی شي نو سپارک کوي، بسرې کوي، دا ورته وغورځئ نو په دې باندې به دا اور بلیږي. لرګو ته ضرورت به نه وي. علیها ملائکتون، په دې باندې ملائک دي، په دې اور باندې ملائک بی، چوکیداران بی، غلازن سخ بی، مضبوط بی، شدادن سخ، غلازن سخ زړی بی، شدادن مضبوط بی. نو مضبوط دی، سخ دی. لا یعصون الله ما امرهم، دی نافرمانی نه کوي د هغه څه چې الله حکم کړلی دی ته. ویفعلون ما یؤمرون، او کوي دی هغه څه چې ته حکم کېدی شي. دی ته چې کوم حکم ورکولی کېږي هغه کوي، دنیا کې هم په آخرت کې هم. مخکې تیر شوي صورت کهف کې جبریل اسلام نو راغلی، وحی نو راغلی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانه شو. نو بیا جبریل اسلام چې کله راغی هغه ته وی ته زر زر ول نه راځي، زر زر راځه، موږ ستا راتلو ته انتظار یي. نو ورپسې صورت کې د هغې جواب یې وکړو، وما نتنزل الا بامر ربک، موږ نشو راکوزېدی مګر ستا د رب په حکم باندې. ستا رب چې کوم حکم وکړي موږ په هغې باندې بس راځو، هسې نشو راتلی. لا یعصون الله ما امرهم، نو دی نافرمانی نه کوي د الله د هغه څه چې الله کوم حکم کړلی دی ته. ویفعلون ما یؤمرون، او کوي دی هغه څه چې د کوم حکم کېدی شي. یا ایها الذین کفروا، ای کسانو، ای هغه کسانو چې کفر یو کړلی، لا تعتذروا اليوم، عذر ما پیش کوئ نن ورځې، نن عذرونه ما پیش کوئ. انما تجزون، یقینا تاسو له بدله درکولی کېږي، ما کنتم تعملون، د هغه څه چې تاسو کوم عمل کوو. کافران به عذرونه پیش کوي، موږ جو پوه شوي نه وو، موږ جو دا چل شوی، موږ جو دا چل شوی. الله وایي عذر مه پیش کوئ. عذرونه مه پیش کوئ. انما تجزون ما کنتم تعملون، یقینا تاسو له بدله درکولی کېږي د هغه څه چې تاسو کوم عمل کوو. دې باندې بې بس کو اخواته بله رکو ده. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم، اے مومنان اے مومنان قوا انفسکم،
دا بیا سبا سره ان شاء الله وایو. الله دې قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي.